کور کې دوه کسان دي دوه لګیاري که درې دي درې لګیاري که څلور دي څلور لګیاري زنانه هم لګیاري او نارینه هم لګیاري او ماشومان مې هم ځان سره په کار کړي دي زما د رزق مسله حل نه شوه زما رزق سر ته ور ونښته زما چې کوم دی نو د کور خرچه چې بیا هم سر ته نه وررسي اخر د دې وجه سره نه تا عمل صالح تره کړی دی الله چې د رزق دپاره کم چاویان انسان ته ښولې هغه دې ورکې کړي دي نو رزق دپاره لومبۍ چابي چې کوم دی نو هغه څه شی ده د ټولو نه اولنۍ چابي اولنۍ دروازه چې د رزق دپاره الله مقرر کړې ده هغه اهتمام د مونځ دی کم یو انسان چې دا پین وخته مونځ کوي او د هغې سره سره دی خپل اولاد ته د مونځ تلقین ورکوي د هغې سره سره دی خپلو زنانو ته د مونځ تلقین ورکوي بس د دې انسان د رزق ذمهواري الله اخیستې را دا مونځ یو داسې څیز دی چې کله دی کې تا خپل اولاد مشغوله که خپلې زنانه دې مشغوله کړې خپل ځان دې مصروفه که الله د رزق بوج ستانه چې دی نو دا لر کي وس دا چا ویلي دا په کوم ځای کې را خبره چې الله دا مونځ دا د رزق دپاره دروازه نمبر 1 هغه ښولې ده الله فرمایي وامر اهلک بالصلات وامر اهلک بالصلات واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك اے انسان وامر اهلک بالصلات خپل اهل ته مونځ حکم کوه د مونځ تلقین ورکوه واصطبر علیها او په خپل هم پرې مونځ باندې پابند اوسه نو چې کله تا خپل اهل ته مونځ تلقین ورکه په خپله باندې هم پرې باندې پابند الله فرمایي لا نسألک رزقا نحن نرزقک منګه ستانه د رزق سوال نه کوو منګ رزق ستانه نه غواړو نحن نرزقک منګ رزق تاله درکو دې نه پته ولګېده چې الله موږ ته راوفرمیل تاسو مونځ باندې قایم اوسېږئ خپل اولاد ښځو بچو ته مونځ تلقین ورکوئ رزق زما په ذمه باندې دی رزق به تاله زه درکومه ته د رزق د بوج نه چې کوم دی نو هغه پنایي اوسه یو انسان دا وایي چې سهار مونځ ته خو تیار نه یم هلکه سهار مونځ کې نه ښکارې ولې یاره پټي ته سهار وختي چې لاړ نه شم او بیا اوبه ونه لګومه نو بیا یې رانه بل نسي هلکه ولې یاره که سهار وختي چې کوم دی نو هغه زه ګاډی ونه باسم او نمبر ته ونه درومه نو بیا مې پیسې چې دی نو دا کمیږي یاره که سهار زه د وخته نه کور ته ونه وتم زه مینګورې ته او یو ځای بل ځای ته خپل دکان ته بیا نشم رسېدی بیا ګاهک اکثر سهار وختي راځي په دې وجه د سهار مونځ زه ونه کم د مونځ نه مخکې وځمه نو بیا د مونځ زما نه په لاره باندې قضا شي نو ته خو منډه په رزق پسې وایي او د رزق دپاره چې کومه دروازه الله کولاوه کړې وه چې وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها خپل اهل ته مونځ تلقین ورکوه په خپل هم پرې باندې پابند اوسه لا نسألک رزقا نحن نرزقک منګه ستانه سوال د رزق نه کوو رزق په منګه درکو نو د مونځ یو داسې چاوي ده چې د الله د خزانو د کولاوهلو دپاره د رزق د ګودامونو د کولاوهلو دپاره او د رزق یو بهترینه دروازه هغه چې کوم دی نو دا مونځ دی نمبر 1 دروازه الله تعالی دا کولاو کړه وس کم یو انسان چې دا پریاد کوي من په کور کې 15 واړه رزق پسې من کا په کور کې 10 واړه په رزق پسې ماشومان هم لګیاري زنانه هم لګیاري او زمونږ د رزق مسله حل نشوه زمونږ د خرچې د پوروالي مسله حل نشوه بیا ته به خپل اداګانو باندې له غور او فکر وکړه زه سهار مونځ کوم او که نه کوم زه ماسپښین مونځ ته وزګار یم او که نه یم مازدیګر مونځ زما هغه ادا کېږي او که قضا کېږي ماښام او ماسخوتن زما د مونځ چې کوم دی نو څه پوزیشن دی او بیا په خپل ښځه او بچو باندې په خپل کور باندې چې دی یو نظر وګرځوه چې زما د بچو د مونځ څه حالت دی زما د زنانو د مونځ څه حالت دی اوس که چېرته کې د مونځ معامله ستا وروسته وه او ته بیا 24 ګنټې منډې وهې ته پسې ملکونه پرېږدوه ته په هغه ځای کې چې خلک په هغه ځای کې اعلی پیسې ګټي هلته هم ته بېروزګارئ ته هلته هم چې کوم دی نو خودکشۍ ته تیارېږې خو ستا د رزق مسله نه حل کېږي نه نمبر 1 دروازه نمبر 1 چاوي الله چې د رزق دپاره انسان ته ښولې وه نو هغه مونځ دی دویم نمبر د رزق دروازه کومه ده دویم نمبر چاوي د رزق الله د انسان ته کومه یوه چې کوم دی نو دا ښولې ده د رزق هغه د استغفار کثرت دی چې کوم یو انسان استغفار کثرت کوي دا جبه لمده سادي په استغفار باندې نو د هغه انسان د رزق معامله الله حل کی دا استغفار یو بهترین دروازه را د رزق دپاره یو بهترین چابي را د الله د رزق د خزانو د کولاوهلو دپاره او دا چا ویلی دی چې استغفار دا یو بهترین دروازه را د الله د رزق د کولاوهلو دپاره یو بهترین چې کوم دی نو دا چابي را الله فرمایي سورې نوح کې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته 9.5 کاله تبلیغ کوي
هغه باندې الله مختلف مشکلات راوستل. حضرت نوح علیه السلام فرمای رب ماری خلق تو فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، ما دیو تو استغفار خپل رب ته وکي سکه الله تعالی بخون کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، پتا سبحان با شبو شبو باران اگر نازل که خو تاسو استغفار وکي. ويمددکم باموال وبنین، الله به په مال او اولاد کې ستاسو امداد وکي. ستاسو مال به هم سیوا کی، ستاسو اولاد به هم سیوا کی. ويمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات، تاسو له وجه کم دی باغونه وګرځي. ويجعل لكم انهارا، تاسو له نهرونه چیرانو دا وګرځي. د دې ځنه موږ ته پته ولګی دا چې دویمه چاوي دا الله د رزق د خزانو د پاره هغه استغفار دی. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددکم باموال وبنین. استغفار وکي الله بخون کړي ما پيو کی، باران به په شبو شبو راوري او ستاسو په مال او اولاد سره به الله تعالی ستاسو امداد وکي. دې ځنه پته ولګی دا چې مال او اولاد کې کته امداد غواړي د رب کائنات نه، نو د هغې دپاره بهترین لار چې کوم دی نو هغه استغفار دی. بیا ترې ته هم لږ سوچ وکړه چې د سحر نه د ماښامه پورې زما په ژبه غیبت سیواری او که استغفار سیواری، زما په ژبه د خیر الفاظ سیواری او که استغفار سیواری، زما په ژبه باندې د ماښامه پورې ګناهونه زیات جاری کېږي او که استغفار کېږي. ځکه راجبه د انسان دا د دویشتو چړو په منځ کې چلیږي. ګورې او د دویشتو چړو په منځ کې راجبه ساتل دا ډېر انتهایی مشکل کار دی. ګورې دا به د الله په ذکر کې لمده ساتي، دا به مشغوله ساتي، پرې به زور راولې د استغفارو. ځکه که راجبه د لږ ساعت دپاره د ذکر نه هغه معطل کړه، لږ ساعت دپاره د استغفار نه راسې کوله او پرېښوله، نو دا د دویشتو چړو په منځ کې را غیبت یوه چړه ده، دروغ یوه چړه ده، چغلي بله، دا شان زبان درازي بیله، د دې چې کوم دی نو دویشت چړو په منځ کې راجبه چلیږي. د دې انتهایی مشکل دی د دې بچاو. نه دا به په ذکر بوج به پرې ساتي، پرې باندې به د استغفارو بوج ساتي. نو دویمه مسله چې هغه زموږ د رزق نه حل کېږي. هر یو انسان په منډو باندې رزق مسله حل نه شوه، بیا د هغې دپاره استغفار دی چې الله ته انسان استغفار څومره کوي، نه مال او اولاد دې کې برکت اچول، دې کې کثرت اچول، دا د رب کائنات چې کوم دی نو بیا کار دی. په دې وجه باندې حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام رسول الله مبارک چې کوم دی هغه وفرمیل، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل من لزم الاستغفار، چا چې استغفار لازم ونیول دی بار بار استغفار کوي، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، الله به د دې انسان دپاره د هرې تنګۍ نه، د هر مشکل نه، د هرې سختۍ نه چې کوم دی نو لار راوباسي. ومن كل هم فرجا، د هر یو غم نه به الله تعالی هغه راحت چې کوم دی نو راوباسي. ورزقه من حيث لا يحتسب، او دې انسان له به الله رزق د هغه ځای نه ورکړي چې د دې انسانانو په وهم او ګمان کې هم نه، د داړو سوچ او تصور هم دا نه چې الله به ماله د دې ځای نه رزق راکړي، الله د هغه ځای نه د انسان له رزق ورکړي. هغه کم یو انسان دی من لزما هو استغفار، من لزم الاستغفار، چا چې استغفار لازم ونیول، چا چې بار بار استغفار کول. نو دویمه مسله چې زمونږ حل کېږي د رزق هغه استغفار کول دی. نمبر 1 مونځ شو، نمبر 2 مسله د استغفار شه، او دریمه مسله، دریمه چاوي، دریمه دروازه چې الله د انسان د رزق ګرځولې دغه دروازه د رزق د خزانو دپاره رب کائنات د انسان له چابي ګرځولې ده، هغه انفاق فی سبیل الله دی. دا الله په لار کې چې کوم دی نو خرج کول دي. ذکر الله په لار کې یو انسان خرج کوي، که چېرته کې لږ مال الله انسان له ورکړی لږ خرج کوي، که ډېر مال الله انسان له ورکړی ډېر خرج کوي، نه الله د انسان رزق دروازې پړانځي. ځکه الله زموږ سره وعده کړې ده. الله فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چا چې یو نیکي وکړه الله 10 چنده ورکوي. که چېرته یو انسان انفاق فی سبیل الله وکړي، د الله په لار کې خرچ وکړي، الله دره یو په لس باندې بدله کړي. د دې مثال داسې دی لکه سړی کاروبار شروع کړي او کاروبار کې دی 1 لک روپۍ هغه چې کوم دی نو بند کړي، او در سره دا لوز وشي چې 1 لک روپۍ بند کړه، تا ته به د دې چې کوم دی نو 10 لکه میلاویږي. اوس دا انسان ته په خپله سوچ وکړه دی به کال نیم کې څومره مال در سیوا شي او دی به څومره مالدار شي. همدغه شان د انسان رزق کم دی، خدای په خپل رزق کې غریب شاملوي، یتیم شاملوي، دغه شان چې کوم دی بیچاره او بینوا شاملوي. ځای په ځای چې کوم دی هغه د خیر په کارونو کې د الله په نوم باندې صدقه کوي، الله یو په لس باندې وربدلی.
یو په لس باندې وربدلی الله د رزق چې کم دی نو سیوا کی